نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده، زه مور او پلار ته هم ډېر زیات احتیاط کوئ. یو تاسو روجهدار یې او الله د روجهدار دعا نه رد کوي، خیره هم نه رد کوي. او دویم ته مور یو ته پلار یې او د مور او پلار دعا او خیره هم الله تبارک وتعالی د بچو دپاره نه رد کوي. نو په دې ټایم کې ډېر زیات احتیاط کوو چې د روجه په خوله باندې بچو ته چېرته خیرې د خولې نه ونه باسي، بیا به ټول عمر رسوا او ذلیل ګرځي او ته به پرې خفه یې. په دې ټایم کې د بچو دپاره دعاګانې غواړه، ځکه الله تبارک وتعالی د مور او پلار دعا د بچي دپاره نه رد کوي. دویم ته روجهدار یې، د روژه ماتې په ټایم کې د بچو دپاره ډېرې دعاګانې غواړه، الله تبارک وتعالی ستا دعاګانې د بچو دپاره نه رد کوي. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې تنه داسې دي چې الله تبارک وتعالی د دوی دعا چرې نه رد کوي. که دوی دعا غواړي هم الله تبارک وتعالی قبلوي، که دوی خیره کوي هم الله تبارک وتعالی قبلوي، چرې نه رد کوي. په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصائم حین یفطر، روجهدار چې کله د روژه ماتې په ټایم کې دعا غواړي یا د روژه ماتې په ټایم کې دی خیره کوي، الله تبارک وتعالی چرې نه رد کوي. د روژه ماتې په ټایم کې د روجهدار دعاګانې الله تبارک وتعالی ډېرې زیاتې قبلوي، ډېرې زیاتې قبلوي. نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده، د روژه ماتې په ټایم کې ډېر زیات احتیاط کوئ. اکثر ماشومان خلک تنګوي نو خلک ورته کنځلې کوي، بدې ردې وایي، سپکې سپورې ورته وایي. اکثر زنانه پکې ماشومانو ته په دغې ټایم کې خیرې کوي. نو د روژه ماتې په ټایم کې چې تا ماشومانو ته خیرې وکړې، حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی چیرې نه رد کوي. نو په دغې ټایم کې د خپل ځان دپاره دعاګانې غواړه، د خپلو بچو دپاره غواړه، د تمامو مسلمانانو دپاره دعاګانې غواړه، چېرته د روژه ماتې په ټایم کې خیرې مه کوئ. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د مور او پلار دعا د خپلو بچو دپاره. که مور دعا کوي د بچي دپاره، پلار دعا کوي د بچي دپاره، یا خیرې کوي د بچي دپاره، الله تبارک وتعالی ضرور قبلوي، چیرې نه رد کوي. نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده، زه مور او پلار ته هم ډېر زیات احتیاط کوئ. یو تاسو روجهدار یې او الله د روجهدار دعا نه رد کوي، خیره هم نه رد کوي. او دویم ته مور یو ته پلار یې او د مور او پلار دعا او خیره هم الله تبارک وتعالی د بچو دپاره نه رد کوي. نو په دې ټایم کې ډېر زیات احتیاط کوو چې د روژه په خوله باندې بچو ته چېرته خیرې د خولې نه ونه باسي، بیا به ټول عمر رسوا او ذلیل ګرځي او ته به پرې خفه یې. په دې ټایم کې د بچو دپاره دعاګانې غواړه، ځکه الله تبارک وتعالی د مور او پلار دعا د بچي دپاره نه رد کوي. دویم ته روجهدار یې، د روژه ماتې په ټایم کې د بچو دپاره ډېرې دعاګانې غواړه، الله تبارک وتعالی ستا دعاګانې د بچو دپاره نه رد کوي. بچو ته هم وامه د رمضان المبارک میاشت شروع ده، احتیاط کوئ، مور او پلار ته تکلیف چېرته ونه رسوئ. که مور ته دې تکلیف ورسو، پلار ته دې تکلیف ورسو، یو پل ته یې روژه نیولې ده او دویم مور او پلار دې دي، الله د مور او پلار خیره هم نه رد کوي او د روژهدار خیره هم نه رد کوي. نو که د روژې په خوله باندې خیره درته د خولې نه ووته، ډېر تباه او برباد او رسوا به شي. نو دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د مور او پلار دعا یا د مور او پلار خیره د بچو دپاره الله چرې دا نه رد کوي. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ودعوة المظلوم، د مظلوم، د لاچاره، د کمزوري انسان خیرې. احتیاط کوئ، ډېر زیات احتیاط کوئ. د رمضان مبارک میاشت شروع ده، هسې نه چې تا ته ستا د لاسه چاته تکلیف ورسي، هغه کمزوری دی، بدل درنه نشي اخیستی او د روژې په خولې دی او اسمان ته وګوري الله کمزوری یم، الله کنځلې راته وکړې، الله ډېره بېعزتي راله وکړه، الله ډېرې سپکې سپورې راته وویلې. الله زما خو په طاقت نه رسي، خو الله ته خو یې نه که نه، الله ته یې نه. که چېرته د روژې په خوله باندې مظلوم اسمان ته وکتل، پوه شه چې زه غرق شو. چېرته داسې مه کوه،
ودعوة المظلوم د مظلوم او د لاچار خیره د الله او د دې خیرې په منځ کې بالکل پرده نه وي. څنګه چې د مظلوم د خولې نه وځي دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره خوري. الله فرمایي فبعزتي وجلالي زما د په خپل عزت قسمي زما د په خپل لوی شان باندې قسمي بدل به د ای مظلومه اخلم اگر چې ټایم پکې ولګي اگر چې ټایم په ولګي دا ظالم به زه نیست او نابود کومه ته صرف انتظار کوه. ودعوة المظلوم د مظلوم خیرې د مظلوم خیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله معاذ رضی الله تعالی یمن ته لیږو نو داسې ورسره په جلب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانه. معاذ رضی الله تعالی فرمایي وی څنګه چې د اس د زین ته مخ پکوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې اتق دعوة المظلوم ای معاذ د مظلوم د خیرونو ځان وساته. ګورې اسینا د یمن گورنر دی جوړو ما ستا به هلته اختیار په لاس کې وي خلک به ستا ما تحت وي اسینا چې په کمزوري باندې ظلم وکړي. ګورې د مظلوم د خیرونو ځان وساته. الله تبارک وتعالی په خپل لوی شان باندې قسم کوي چې بدل به د اخلم ای مظلوم اگر چې وخت په پکې لګي. نو روزه را روانه ده دا یوازې ظلم نه دی چې ته بار د چانه سپېړه وتمبئ دام ظلم دی چې ته په کور کې په زنانه او باندې ظلم کوي. زنانه دي تاله روزه ماتې تیار کړی تاله ډوډۍ تیار کړې تاله سالن تیار کړی د هغې په خپل روزه ده هغې د دې سالن نه سکه نه ده کړې د هغې روزه ده نشي کولی تی او د روزه ماتې ټیم وي او ته چې څنګه روزه ماتې او په سالن نوڼۍ پورې کې هغې ته په کنځلو شروع کړي هغې ته په بدو ردو باندې ویلو شروع کړي هغه ته ښکاره سره وي خو هغه په دې ړاړه کې وي الله زما تپوس دې ته وکړه الله زما تپوس دې ته وکړه الله زه کمزور یم زه څه نشم کولی. د روزه ماتې ټیم دی د روزه ماتې ټایم دی او په دغه ټایم کې ته خپلې بیبي ته کنځل کوي ته ورته سپکې سپورې وایې ته ورله مور یادوې ته ورله پلار یادوې ته ورله قام نسب یادوې دا تا سالن پخ کړی په دې کې مالګه کم ده دا د خوراک دی ته ورته بدې ردې وایي هغه تا ته ښکاره څه نشي ویلی خو چې ته منزله لاړ شي که نه او هغه اسمان ته وګوري الله تا خو هر څه ولیدل نو د روزه ماتې ټایم دی و مظلومه د مظلومه او د خولې نه ووتو الله به دې ګورې ذلیله کې چېرته ښاده ورځ به ونه مومي. نو د زنانو سره ظلم مه کوئ. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرونو ځان وساتئ د مظلوم د خیرونو ځان وساتئ. نو بهرحال د رمضان المبارک میاشته د خپل ځان دپاره پکې دعاګانې غواړئ د تمام مسلمانانو دپاره پکې دعاګانې غواړئ د خپل اهل و عیال دپاره پکې دعاګانې غواړئ. خیرې چرته مه کوئ ظلم د چا سره مه کوئ هسې نه چې ته بار چاته سپېړه ورکړه د روزه ماتې په ټایم کې کېناسته او د سترګو نه اوښکې روانې شوې الله زما یې ډېره بې عزتي وکړه الله د خلکو په مخ کې ډېر رسوا کړم الله ته تپوس وکړه الله به دې ګورې بیا ذلیله کړي.